أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء سلورم سپارہ آیات نمبر 12 د دین مخکې آیاتونو کې الله پاک جل شانه د لونو او د زامنو دغه رنګ د مور او د پلار چې کمی حصے وي هغه الله پاک جل شانه ذکر کړي په میراث کې. اوس په دې آیاتونو کې الله پاک جل شانه د خزي حصہ چې کله خاون وفات شي نو خزي ته بس وایي حصہ ملاويږي د خاون په مال کې، او دغه رنګ چې کوم خزه وفات شي نو دغه خزي نه چې کوم مال پاتې شي په دغه کې به د خاون د سوی حصہ ملاويږي. او دغه رنګ چې کوم کلاله غي د ویل شي چې دغه اصول او فروع نه وي، نه پلار او نیکه په بر باندې وي، نه چې کوم دي لونه او زامن دي د کلاله ویل شي. داغه نه چې کوم لونه پاتې شي خويندې پاتې شي دغه څه حکم دي. نو دې آیاتونو کې الله پاک جل شانه هغه ذکر کوي ولکم او استاسو د پارا نصف نیم دی، نیم مال دی ما هغه ترکا چې د میت پریخي وي، ترکا چې پریخي وي ازواجکم استاسو بیبیان. نو چې کله د استما ویلو چې د خاوند د پارا د خزي په مال کې دا دو صورت دي. خزه وفات شو نو خاون د دې خزي به کتلی شي چې د دې خزي اولاد شته دي او کو نشته. کو دغه خاون نه اولادي، کو دغه نه د بل خاون نه، خو چې د خزي اولادي کومه چې مړه ده نو کو اولادي نو خاون ته بیا سلورم حصہ ملاوي. په سلور کې به ته یو حصہ ملاوي، سلور جری بزمکه ده نو خاون ته یو ملاوي، یا اتجری بزمکه ده نو خاون ته دو جری ملاوي. ادا یوازې د زموږ حساب نه تاسو ما ویلو چې بده هر څه داخل دغه سوره مال پاتې شي چارسي کو نقدي پیسې کو کالی وغیرہ وي، سره سپینی نقدي پیسې وي، نور سامان وغیرہ وي، دا ټول په میراث کې داخل، دا ټول په تقسیمي، نو دا ټول په سلور حصے شي. نو په دې سلور حصو کې به یو حصہ د خاوند ته ملاويږي. کله چې د خزي اولاد وي، خزه وفات شو اولاد نشته دي، نه دغه خاوند نشته نه د بل خاوند اولاد شته، نو دې خاوند ته بیا نیمه حصہ د خزي په مال کې ملاوي چې اولاد یې سلورمه حصہ، او د خزي اولاد نشته مړه شو نو بیا به د خاوند ته نیمه حصہ ملاوي. ولکم او استاسو د پارا نصف نیمه ده ما په هغه مال کې، په هغه میراث کې، په هغه ترکا چې پریخي وي ازواجکم استاسو بیبیانو
خو شرط پکې څه دی؟ شرط پکې دا دی ان لم یکن لهن کو چری نوی د دې ښځو دپاره ولد څه اولاد، کو څه اولاد نوي نو بیا د خاوند دپاره نیمه حصه ده د ښځې په مال کې. فان کان لهن بیا کو چری وي د دې ښځو دپاره ولد څه اولاد فلکم نو ستاسو دپاره یعنې سړو ته وایي ستاسو دپاره د خاوندانو دپاره الربع څلورمه برخه ده مما د هغې نه ترکنا چې دې ښځو پرېښي وي من بعد وروستو وصیت د وصیت ادا کولو نه یوصینه چې دې ښځو وصیت کړي وي بها په هغې سره وروستو د وصیت ادا کولو نه او دین او وروستو چې کوم دی د قرض ادا کولو نه چې په دې ښځو باندې کم قرض وي خو قرض چې کوم دی دا ډومبې دی دلته کې وصیت ډومبې کړل خو دا تبرعا دی تبرعا وصیت ځکه چې وصیت قرض خلک د مړي حق ګڼي او خلک یې ورکوي خو دا وصیت چې وکړي نو بیا څوک دا نه پوره کوي نو د دې وجې نه الله پاک جل شانه دلته کې وصیت مخکې کړی دی نور د مړي په چې کله میراث تقسیمیږي د هغې نه مخکې نو د وصیت نه مخکې قرض دی قرض به ادا کوي تاسو ته ما ویلي چې ډومبې به د هغه د کفن دفن په هغې چې څومره پیسې لګي ډومبې به د هغه ورکړي دویم نمبر قرض دی او په دریم نمبر کې وصیت دی خو دلته الله پاک جل شانه وصیت ته قرض نه مخکې کړی دی نو دا تبرعا دی او د دې وجې نه یو وجې دا ده چې خلک قرض خو ورکوي په مړي چې کم قرض وي خو چې کوم مړي وصیت کړي وي د مرګ نه مخکې هغه وصیت نه پوره کوي نو د دې وجې نه الله پاک هغه وصیت دلته مخکې کړی دی چې ګور دا پوره کوئ خامخا د دې مړي حق وصیت من بعد وصیت وروستو د وصیت ادا کولو نه یوصینه چې دې ښځو وصیت کړي وي بها په هغې سره او دین یا وروستو د قرض ادا کولو نه یعنې دا حساب وروستو د قرض ادا کولو نه وروستو د وصیت نه چې کوم دی جوړېږي ولهن الربع او د دې ښځو دپاره الربع څلورمه حصه ده مما د هغې نه د هغې مال نه ترکتم چې تاسو پرېښي وي سړو ته وایي چې ستاسو په مال کې سړی وفات شو نو د ښځې دپاره دوه صورته دي خاوند مړ شو نو د خاوند اولاد به کتلی شي که د دې ښځې نه وي که د بلې نه دواړه صورتونه به کېږي خو د دې خاوند به اولاد کتلی شي چې که د خاوند اولاد وي نو د ښځې بیا اتمه حصه رسي د خاوند په مال کې او که د خاوند یې اولاد نه د دغې ښځې نه وي نه د نورو ښځو نه وي نو بیا چې اولاد نه وي نو بیا د ښځې څلورمه رسي او چې اولاد د خاوند وي نو بیا د ښځې د خاوند په مال کې اتمه رسي دوه صورته د ښځې ولهن او د دې ښځو دپاره الربع څلورمه حصه ده مما په هغې ترکه کې په هغې مال کې ترکتم چې تاسو پرېښي وي یعنې خاوندانو پرېښي وي خو شرط پکې څه دی ان لم یکن لکم کو چېرې نه وي ستاسو دپاره ولدن څه اولاد د خاوند اولاد نه وي نو بیا پکې څلورمه حصه ده د ښځې فان کان لکم بیا کو چېرې وي ستاسو دپاره ولدن څه اولاد د خاوندانو څه اولاد وي نو فلهن بیا د دې ښځو دپاره الثمنو اتمه حصه ده اتمه برخه ده په اتو جریبو کې به ورته یو جریب میلاویږي چې اولاد د خاوند وي که د خاوند اولاد نه وي نو په اتو جریبو کې به ورته بیا دوه جریبه میلاویږي فلهن نو د دې ښځو دپاره الثمنو اتمه حصه ده مما د هغې نه ترکتم چې تاسو پرېښي وي خاوندانو من بعد وصیت وروستو د وصیت ادا کولو نه توصونه چې تاسو وصیت کړي وي بها په هغې باندې او دین یا وروستو د قرض ادا کولو نه وان کان وسته کلاله حکم بیاني وان کان کو چېرې وي رجل یو داسې سړی یورثو چې د هغه میراث وړلی شي کلالتن هغه کلاله وي کلاله هغې ته تاسو ته ما ویلي چې وي چې د هغه نه پلار او نه زامن نه پلار او نیکه په بره باندې ژوند دي او نه چې کوم دی زامن او لونه وي دې ته کلاله ویلی شي کلالتن کلاله وي او امرأتن او امرأتن د هغه یا ښځه وي سړی کلاله وي او که ښځه کلاله وي وله او د دې کلاله دپاره اخن یو ورور وي او اختن یا یو خور وي نو فلکل واحد منهما السدس نو هر یو ته که ښځه وي او که سړی وي خو چې کلاله وي او د دې رور وي یا خور وي خو تاسو ته به ویلي چې د دې وروڼو خویندو درې قسمونه دي یو ته مونږ عیني وایو عیني هغې ته ویلی شي چې هغه د یو مور او د یو پلاره وي سړی وفات شو د د خپلې مور او د خپل پلار نه د یو پلاره د یو مور دواړه وي دې ته عیني وي
او علاتی هغه ته وی چې سره پلار شریکی میندې جدای دې د یوې مورې چې کوم وفات شوي هغه د بلې مورې نو دې ته بیا علاتی وي سره پلار شریک او دریم نمبر چې دی اخیافي دی نو اخیافي مور شریک ته وي چې مور د دواړو یوه وي خو پلاران یې جدای نو دا د هغه چا حکم بیانېږي د ټول امت په دې باندې اجماع ده چې دلته کې د اخون نه او قرتونو کې چې کوم دی وله اخون او اختن من الام چې دغه لپاره رور وي او یا یې خور وي خو من الام د مور نه وي یعنې مور شریکې وي نو دغه لپاره حکم بیانېږي نو دغه لپاره بیا درې حالات دي یا خدا چې دا کم سړی دا کم رونه خویندې چې پاتې شو اخیافي نو دا کم سړی چې وفات شوی د مور او پلار ژوندي وي یا به نه وي مور او پلارو او دغه رنګې چې کوم دی زامن وغیره دا به وي یا به نه وي نو که وي نو بیا دې رونو ته څه نه رسېږي بیا دې ته بیا محجوب ویلی شي دې ته بیا څه نه میلاوي او که نه پلار او نیکه په بره باندې ژوندي لکه د کلاله په شان دی او نه چې کوم دی زامن او لونه وي نو بیا د دې دوه حالات جوړېږي یا به دا چې کوم دی د مور شریک ورور یو وي یا به یو مور شریکه خور وي نو که یو مور شریک ورور وي یا یو مور شریکه خور وي نو بیا به دې ته د مړي په مال کې شپږمه حصه میلاوي او که نه دا د دوو یا د دوو نه سیوا وي یعنې لکان او جینکۍ وي یا د دوو نه سیوا وي خو د یو نه سیوا وي یعنې دوه وي یا درې وي یا څلور یا څلور چې نو بیا به د ټول مال ثلث دې ته میلاویږي درېیمه حصه یعنی ایک بټه تین به ورته میلاویږي په دریو کې به ورته بیا یوه حصه میلاوي دا دواړه حالت هغه دي خو د دې نه مخکې وروستو بیا به د سوره نساء په آخره رکوع کې چې کوم دی د عیني رورو د عیني خویندو د علاتي خورو د علاتي رونو د هغې حالات بیا وروستو را روان دي د دې وروستو نمبر ډېر لرې دی خو دلته الله پاک چې کوم دی لومبی ذکر کړ ځکه چې لومبی حق د چا دی چې کوم د پلار او د مور شریک ورور او خور دی لومبی حق د هغه دی او چې هغه نی بیا پسې د هغه نمبر دی چې څوک پلار شریک ورور او خور او چې هغه نی نو په دریم نمبر کې مور شریک ورور او خور نو فرمایي چې وان کان رجل کو چریوی او داسې سړی یورثو چې د هغه میراث وړل کېږي کلالتن کلالوي او امرأة یا ښځه کلالوي وله او د هغه دپاره اخن یو ورور وي او اختن یا یو خور وي خو ورور مور شریک وي یا خور مور شریکه وي یو ورور وي یا یو خور وي ښه ورور او خور وي د هغې حکم بیا وروستو بیانېږي هغه جدا دی چې صرف یو کس وي یا یې رور وي یا یې تشه خور وي یو او مور شریکه وي نو فلکل واحد منهما نو بیا هر یو ته د دې دواړو نه که رور وي او که خور وي السدس به شپږمه حصه میلاویږي فان کانو بیا که چرې وي اکثر من ذلک زیات ته یو نه دوه وي یا درې وي یا څلور وي یو نه زیات وي نو فهم پس دوی به شرکا او شریکان وي فی الثلث په درېیمه حصه کې من بعد وصیت رستو د وصیت ادا کولو نه که دوه وي یا درې وي نو دی به چې کوم دی ته بیا په دریو حصو کې به ورته یو حصه میلاویږي یعنې درېیمه حصه به ورته میلاویږي خو که دوه وي درې وي او دې کې سړي او ښځې وي دوه وي درې وي څلور وي پنځه وي نو دوی ته په جمع باندې په دریو کې یو حصه میلاویږي د یوه حصه به دوی یو بل سره تقسیمیږي خو په نورو ځایونو کې نور رونه او خویندو ترتیب جدا دی هغې کې یو ورور په دوو خویندو باندې حسابي او دلته کې په اخیاپي چې کوم مور شریک رونه خویندې دوی ته دا درېیمه حصه میلاو شوه نو دا به دوی یو شان دي تقسیمي څومره حصه چې الګ علي دومره به جینۍ دي څومره حصه چې رور علي دومره به چې کوم دی خور علي یعنې څلور جریبه ځمکه ده او دا رونه خویندې چې کوم دی څلور دي دوه رونه دي دوه خویندې دي نو ټول به یو جریب اخلي مثال به ته وایه د دې درېیمه حصه څلور جریبه ځمکه ورسېده درېیمه حصه یعنې چار تینې 12 12 جریبه ځمکه ده نو په 12 جریبو کې به دوی ته څلور جریبه میلاو شي او دا څلور رونه خویندې دي خو مور شریک دي او دا کوم ورور چې مړ دی نو هغه مور شریک دی کلاله دی نو دوی ته په 12 جریبو کې څلور جریبه میلاو شوه او دا دوه رونه دي دوه خویندې نو ټول به یو جریب علي داسې به وي چې جینۍ به هلک به د دوو جریبو برخه نه اخلي څومره برخه چې هلک علي دومره به جینۍ اخلي
فإن كانوا بیا گجری اکثر من ذالک زیات یونا فهم پس دوی با شرکا او شریکان وی فی الثلث پدریم حصہ کې من بعد وصیت ورسو د وصیت ادا کولونه یو سواچ وصیت کړي بها با سرا او دین یا ورسو د قرض ادا کولونه غیر مضار خوشی دا وصیت بغیر د ضرر وی دا وصیت چې دی مړی کړي وی نو هغه وصیت په پوره کیږي چې کوم بغیر د ضرر وي د شنو چې سړی وي چې زما ټول مال دی خیرات نو ټول کې وصیت نه جاری کی بدرې مې سکه جاری کی یا یو کس حصہ قران کې مقرر دی نزی فرض دی او دی اغله زیاته حصہ چې زما د مر نه پس په زما د یو زیره بګ یو جرب زما طرف ورک یو لزر به زما طرف په ورک نو دا ضرر رسول دي نور وارثانو لا نو هغه وصیت په جاری کیږي چې کوم بغیر ضرر وي ضرر پکې نه وي وارثانو غیر مضار بغیر ضرر په شرط د دې چې دا وصیت بغیر د ضرر وي وصیتا دا حکم دی من الله دا الله دا طرفنا والله الله تعالی علیم په دې حلیم بردبار دی تلک حدود الله دا حدود د الله دی ومن يطع الله اوس دا مه د څومره یې ذکر شولې دی غونډه رکو کې ټول حصے ذکر شوی نو الله فرمایي دا زما حدونه دي د حدونو نه چا تجاوز وکړو د حدونو نه خپل لاړل دي د بار جهنم دی او همیش تبارو په جهنم همیش مراد کو یو سړی د دین انکار وکړي د شي نشته دا د قران د نصوصونو ثابتي لکه وزل ته چې لذکر مثل حظ الانثيين یا چې کوم دی وان كانت واحده کوچریوی یو خور یو لور فلها النصف دې د برنی مې صدا دا قران ذکر کړل یو سړی چې دا نشته په شریعت د دین انکار کو د سړی په دې کافر شو نو دی همیشه جهنم او کنه انکار تی نه کوي خو ور کوي نه نو لوی ګناه دی د الله حکم ماتول دي لوی ګناه دی نو د دې وجه نه به ډیره موده چې کوم دی په جهنم کې نو دلته دا حکم به تلګه دا حدود الله سوره هڅه ذکر شوی الله وی حدود الله دا حدود د الله دی ومن يطع الله او چا حکم امنو د الله ورسوله د هغه رسول يدخله هغه به داخل کی الله پاک جنات د سی باغونو ته تجری چې بهیږي با من تحتها لاندې د هغینا الانهار نهرونه خالدین دی به همیشه وي فيها به نهرونه به جنتونو کې وذالک الفوز العظیم او دا کامیابی لوی ده وذالک او دا الفوز کامیابی العظیم ډیر لوی ده ومن يعص الله او هغه څوک چې نافرمانی وکي ومن يعص الله او هغه څوک چې نافرمانی وکي د الله ورسوله او د هغه رسول ويتعدى او تیر شي حدوده د الله د حدودنا يدخله نو دی بداخل کې الله پاک نارن ورتا دسی ورتا خالدن چې همیشه وي فيها بهغه کې وله د دې د بارا عذاب مهين عذاب رسوا کون کی بھی رسوا کون کی عذاب به ذکر دی الله حکم مات کړی دی يدخله دی الله داخل کې نارن دسی ورتا خالدن چې دی همیشه فيها پای کې تاسو ته وی کو یو سړی د دې سونه انکارو کې د قران د نصوصونه نو دی په دې کافر شو نو خالدن همیشه د پاره نو دی بیا همیشه د پاره جهنم کې او چې څوک انکار نه کوي چې د الله حکم نه منمه خو زین ورکوما نو لوی ګناه ده بیا هم تر ډیر وخت پورې په جهنم ولکم اوصاف د پاره نصف نیمه ده ما پهای کې ترکا چې پریخي وي ازواجکم تاسو بیانو ان لم یکن لهن کوچری نو وی دا غوی د بارا ولدن س اولاد په شرط د اولاد نی فین کان لهن بیا کوچری وی دا غوی د بارا ولدن س اولاد فلکم الربع نستاذ د بارا ربع د سلورم حصہ مما ده غنا ترکنا چې پریخي وي دی بیانو من بعد ورستو وصیت د وصیت ادا کولنا یوسین جهغي وصیت کړي وي بها په هغه سره او دین یو ورستو د قرض ادا کولنا ولهن او د هغوی د پاره د خزو د پاره الربع سلورم برخه ده مما د هغه ترکتم چې تاسو سړو پریخي وي ان لم یکن لكم کچرینی وي تاسو د پاره ولدن س اولاد فان کان بیا کچری وي لكم تاسو د پاره ولدن س اولاد فلهن الثمن نو د خزو د پاره د خوندانو په مالونو کې الثمن بیا اتم حصہ مما د هغه ترکتم چې تاسو پریخي وي من بعد ورست وصیت د وصیت ادا کولونه توسون چې تاسو وصیت کړی وي بها باغې سره او دین یې ورست د قرض ادا کولونه وان کان رجل
او ګچری و ان کان او ګچری وی رجل یو د سړی یو راسو چې وړل شي میراث ته هغه کلالتن کلالوي او امراه یا خزه کلالوي وله د هغه د بار اخن رور وی او اخت یا خور وی اخن مور شریک رور وی او اخت یا مور شریک خور وی فلكل واحد منهما نو هر یو ته د دې دواړو نه السدس شپږم حصہ ملاويږي فإن كانوا بیا ګچری وی اکثر من ذلك زیات تیونا فهم پس نو دوی با شرکا او شریک وی شریکان وی فی الثلث بدری مبرخه کې من بعد وصیت رسد وصیت ادا کولنا یوسوا چې وصیت کړی وی بها به هغه سره او دین او رسد قرض ادا کولنا غیر مضار خو په شرط د دې چې دا وصیت بغیر ضرر وي وصیتا دا حکم دی من الله دا الله د طرفنا والله الله تعالی علیم بوهدی حلیم او بردبار دی ترګه حدود الله دا حدود د الله دی ومن يطيع الله جاج حکم امنو د الله ورسوله دا هغه رسول يدخله داخل وگی هغه الله پاک جنات دسی باغونو ته تجری چې بهیږي با من تحتها لاندې د هغینا الانهار نهرنا خالدین دی به همیشه فيها بهږي وذلك الفوز العظیم او دا کامیابی لوی ده ومن يعص الله او هغه څوک چې نافرمانی کوي د الله پاک ورسوله د هغه رسول ويتعدى او تیر شي حدوده د هغه د حدودونه یعنی د الله پاک د حدودونه يدخله داخل بگی الله پاک هغه لاره نارن د سورتا خالدن چې همیشه وي فيها بهایږي وله د هغه د بار عذاب مهین بعذاب رسوا کوونکی الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الہ العالمین زمون راضی شي به واړه مټول ګناهونه معاف کړي الله زمون د درس په خپل دربار الهی قبول او منظور کړي الله زمون د درس خالص تخپل رضا وګرځي الله دې کې څومره بیماران دي ټول د شفای کامله عاجله مستمر ورکړي څومره قرضداري د قرضونو اخلاص کړي څومره پریشان حالې پریشانې ختم کړي الله خاتمه زمون د ټول بل خیر او بل ایمان کې په وخت ځن قدن مزل په صدق سره پټي بدا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول